کړم کاکا ناست دي کاکا 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 دې ناست دي مونږ واړه مه رستو کوه په دې ډېر څه خفه کېږم ناست دي استغفر الله السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لګه مکمل وګورئ چې دا په هر جمعات کې داسې یو نیم مشر وي کنه چې د هغه ماشومان بدې شي که ماشومان د اودس ځای کې وي نو هلته ولله ویناګانې کوي که د چارندام ځای کې وي هلته ولله ویناګانې کوي که په صف ناست هلته ولله ویناګانې کوي دا په هر جمعات کې دا ایکسپیرینس زما پرسنلی شوی دی جي او دا چې څومره هم زما د ملګري ویډیو ګورو نو کمنټ وکړئ چې آیا ستاسو په جمعات کې داسې یو مشر شته چې د هغه ماشومان بدې شي ویډیو لګه مکمل وګورئ یو اهم پیغام دی پکې د کاري صاحب ډېر ښکلې خبرې کړې دي د ویډیو طرف له ورځو سموي جي چرتم چې ماشوم کینی جي دا قدر کاوه قدر دا ماشوم تانه لمنی سپ نه واپس کا کنه سره بدی د چاپلار جمعه ته راول بالکل صحیح خبره ته 10 روپے ورکا چې ستا خوا کې کیناسیا راولې کوي دا 10 روپے ولا ورکا انعام ولا ورکه چې د جمعات ته راغلی او تا سره په صف کېناستو ته د سپورټ که دله شاباسۍ ورکه چې شاباس بچی چې جمعات له راغلی او دغه رنګ روزانه راځه هر مونځ له راځه دغه رنګ نصیحت ورله وکړه یو 10 روپۍ وله جیب کې واچوه چې ماشوم خوشحاله سي چې هغه وایي یا په دې مونځ کې دنیاوي انعام هم ماله میلاویږي او آخرت انعام هم دی نصیحت ورله وکړه چې الله پاک په دې کامیابۍ نو داسې مه کوئ چې تاسو ماشوم له اوس کنځل ویناګانې وکړئ او ورله واشاله زه روغ شه او موډ دې ورله اف کړی وي نه بس جومات ته راشه وایي دې جومات له زه نه ځم دغلته فلانې کاکا دی و ما له غوسه کوي فلانې لالا دی و ما له غوسه کوي فلانې بابا دی هغه کنځلې کوي جومات کې فلانې کاکا دی هغه مونږ یو بون له پرېږدي او چې مونږ اودس ځي کوو نو ډېره د افسوس خبره ده مخکې اورئ خوش آمدید ورته ووایه دا حساب ځان سره پکار دی چې زه دا کس شاته کوم دی زه چېرته شاته کومه دې ما چېرته شاته که بی دا هم د چا بچی دی هغه یکې هغه لاړ کېناست هغه دومره ویرېدی هغه اخري سبت هغه په خپله ورسېدو ګوره ورته هغه لاړ عبدالقیوم صاحب هغه دیوال سره کېناسته قطعا دا شی مه کوئ ګورئ قطعا دا شی مه کوئ که یو ماشوم راغی زما په دې مسله باندې کېنه زه به هغه ځای کې ودرېږم مونځ به کوم خو ماشوم ته به دا نه وایه چې غول او امتیاز یې وکړه زه یې پاکوم که نه تا ته به صفا جومات میلاویږي چې غول او امتیاز وکړي په جومات کې توبه خدای توبه پیله خو ماشوم کوي نه نن سبا خو پیمپر که څوک امتیاز کوم یو ماشوم که امتیاز کوي نو هغه له مور پیمپره چې نن سبا خو د پیمپرو زمانه ده او چې جومات ته راځي نه پوهېږي هغه غول امتیاز یې سمبالولی شي چې بیا استاد یې ابجکشن نشته د جومات استاد یې ورله څه نه وایي نو د جومات مشر له څه کار دی چې مشر راپاسي ځکه د جومات صفا کول او د دې هر څه ذمهواري د استاد وي اکثر استاد یې ځان سره شاګردان هم کي او جومات صفا کړي د جمعې په ورځ زموږ د جومات چې کوم استاد یو عبدالرازق صاحب مسکین خیل کېدای شي زما دا ویډیو ګوري هم د جمعې په ورځ به هغه د ځان سره شاګردان که کله کله به ورسره مونږ شو کله به نور شاګردان شو جومات پې ټول صفا کو او د جومات د جمعې د مونځ نه پس پې دعا هم وکړه چې نن دغه رنګ طالبانو نو سټوډنټانو جومات صفا کړی دعا ولو کوي خلکو بوله دعا هم وکړه نو د جومات صفایي چې کومه ده دا د استاد ذمهواري چې استاد له ابجکشن نشته نو مشر ولې راپاسي چې کشرانو له کنځل ویناګانې کوي او شالې شړي او یا ولله تندی راچوي او یا ولله بدې ردې وایي نو د څه کار دی هغه ماشوم به بیا څه جومات ته راشي چې مخکې واورئ بالکل دا شی مه کوئ الله مو بخه دا شی مه کوئ دې د ماشومانو د برکته به الله موږ بخي ښه دا چې موږ سره په دې سب کې ولاړي که نه الله اکبر موږ به سي او زموږ مونځونه څه دي موږ به سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کوي او روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم سره ورکوټي جنۍ ده ماشومه ده ورسره په غېږ کې ده پیغمبر اسلام کله ول اوبو ته خیږي کله څه کوي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ دوران کې په غېږ کې واخلي خو چې کله رکوع سجدې له ځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جینۍ کښېنوي رکوع سجده وکړي چې بیا پاسي بیا راوچته کړي دا به زموږ نه چلي زده کوي دا به زموږ نه چلي زده کوي نو دا به جومات ته راځي د دوی به موږ اکرام کو څه به کوو
ځان سره به ټاپیانې جیب کې ساتو ماشوم جومات کې ول دا به غله ورکو هغه ته دا پته ولګېله چې ما ډېر ښه کار وکړو ما ډېر زبردست ښه کار وکړو زه جومات ته راغلی وم ټافیانو پورې خبر را یاد شو نو زموږ جومات کې داسې یو مشر هم و چې هغه به جیب کې ټافیانې ګرځولې الله پاک به بخښلی وي وفات شوی دی جي هغه به ماشومانو له ټافیانې هم ورکولې نو داسې مشران هم په جومات کې وي چې ماشومان یو قسم له ډاډه کوي چې جومات ته راځه جومات کې مونځ کوه دا ښه کار دی انعام وله ورکوي او داسې مشران هم وي چې وله تندی راچوړي وي او بدې ردې وله وایي نو هېڅکله هم داسې مه کوئ ماشومان چې جومات ته راځي نن سبا وګوره جوماتونه تاسو وګورئ خپل جومات خپل حال وګورئ که نه چې جومات له څومره خلک راځي څومره خلک نه راځي او چې بیا هغه ماشومان چې کم مینه لري مونږ سره او د جومات سره مینه لري او هغه مونږ دومره سپک کړو هغه له مونږ دومره ویناګانې وکړو نه بس جومات ته وګوري یار ډېر افسوس خبره د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام